دا بېباک رایې ګرانو کتونکو دا مهال زه په اریپور کې چې نن وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سهیل اپریدي دلته سټریټ موومنټ له روان دی زما نه په لږه فاصله کې دلته کې جلسه ده دلته کې دا مین چوک دی زما شاته ګورئ دا چې کوم دی نو ټریفک دپاره بند کړی دی او خلک چې کوم دی نو مخکې نه پرېږدي یو ورور راته وایي چې کافي مزل مې وکړو نو دلته د یو ورور سره خبرې ترې کومه ورور مې څه دی نوم دی زما نوم دی جاوید خان اوس دلته یو ملګري خبره کوله چې روډونه یې بلاک کړي دي موږ څومره وخت نه چې کوم دی پیدل راغی وي بلډ پریشر یې ختلی دی همداسې د وزیر اعلی صاحب را روان دی په هغه وجې باندې نن روډونه ټول مکمل بند دي او عوامو دپاره ترې غټ تکلیف دی د ده له جلسې پکار دی او که نه د قوم مسلې حل کول پکار دی مین مسله خو دا ده سر چې وزیر اعلی صاحب را روان دی د دې صوبې مشر دی هغه دپاره خو دا پکار دی چې یاره که دلته کې راځي نو پکار دی چې د عوامو دپاره د هغه غټو غټو توقع دي دینه د خلکو ځکه چې دا وزیر اعلی صاحب نوی راغلو د دې نه مخکې صوبایي ګورنمنټ کې علي امین خان ګنډپور و د هغه مطلب دا دی غټې غټې دعوې کړې وې غټې غټې پروجیکټو اعلانونه یې کړي وو دې اریپور کې مطلب دا د هسپتالونو ضرورت دی کالجونو ضرورت دی داسې مین ایشوګان دي چې هغې دپاره مطلب دا څه پروجیکټ څه اعلان نشته دی او بس صرف خپل سیاست چمکولو دپاره هر یو راځي او خپله چغې سوري خو نن سټریټ موومنټ کوي که نه په اسلام آباد د چړایۍ دپاره خلک اتمې پرورۍ له راټولوي نو د قوم مسلې چې خل کړې وي نو قوم ورسره راپاڅېدلی او په خپله صوبه کې آیا جلسې جلوسونه روډونه بندول دا ضروري دي ما خو تاسو ته مخکې مختصر خبره ختمه کړه چې عوام ته تکلیف رسېدل دي عوام پریشانه کول دي عوام مخکې نه د مهنګایي د وجې نه دونه پریشان دي مین مسله د اوړو مطلب دا د ضروریاتو د کم د شي نه دي د هغې دپاره د چا توجه نشته دی که هغه وفاق دی او که هغه صوبایي ګورنمنټ دی دواړه ناکامه دي وفاق هم ناکام دی او صوبایي هم ناکام دی نو دا چې پکار دی د دې وزیر اعلی صاحب په ځای باندې یو عام قسم چې وی چې هغه د قوم خدمت کولی نو بغیر د سټریټمنټ کولو نه بغیر به هم هغه پسې عوام ودرېده ښه اوس د تیراک اپریشن روان دی که نه 4 ارب روپۍ ولا راغلي دي هغه ته باړې او بل چا یوړي هغه متاثرینو ته پیسې میلاویږي نه دی خیبر او په خپل مخ مروت د خپلو خلکو سره دلته ناسته نه ده پکار بلکل پکار ده دی واقعي اوس هغه اپریشن روان دی هلته کې سخت موسم یخ دی کم متاثرین چې راځي پکار دی چې هغوی دپاره داسې متبادل څه داسې د ځای بندوبست وشي چې هغوی ته ریلیف میلو شي نو ها د ریلیف ورکولو دپاره خو دلته کې هېڅ هم نشته دی البته د عوام مشکلاتو دپاره دی نوي نوي شیونه پیدا کوي په دیارلس کاله کې هسې مطمئن یې څه کار یې وکړو یاره دغه یو کار نه مطمئن یو چې یاره صحت کار یې ورکړی و څه هغه وخت کې چې څه وخت کې عمران خان په خپلو په هغه وخت کې تاڼو کچرو هم لږې مسلې چې کمې وي هغه اسانې وي خو د هغې نه پس اوس بیا ډېر مشکلات شو په صحت کارت کې کرپشن ویني یاره کرپشن خو دا دی چې هسپتالونو کې غټ علاجونه یې پرې کول او په هسپتالونو کې چې کوم دی هدایت دا پکار دی چې غریب کس دپاره دا فری میلاوېده نو هغه شي نه خو موږ نه وینو اوس په پنجاب کې چې کوم دی چوټۍ هم ورپسې پرېږده ډسپرین هم پرېږده دلته په هسپتالونو کې هغه څیزونه پرېشته آیا موږ به صرف په اپریشن او توصیرولو ته ناست یو نو دا خو پکار دي که نه چې یاره دا د خپل عوام دپاره دی دا ریلیف ورکړي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو اریپور چوک دی او په اریپور کې چې کوم دی نو تاسو سره نن خبرې ترې کومه دغه اریپور تاسو وینئ چې لږ دغه ځای کې جلسه ده خو دا خلک دا وایي چې دله پکارو چې تیرا متاثرینو سره ناست د دغه 4 ارب روپۍ په 70% چې کوم دی غیر غمازو لګېدلي متاثرینو ته هېڅ هم نه راځي دلته روډ بند کړی دی خلکو ته انتخابي تکلیف دی په اریپور کې او دا اریپور خلک هم وایي چې موږ دوی ریجکټ کړي دي مسترد کړي دي مسلم لیګ نون له موټ ورکړي خو اوس هغه ایمنایل هم پکار دي چې زموږ مسلو ته پاملرنه وکړي